د 51 نه واله تر اوسه پورې څومره حکمرانان چې دې وطن باندې اوسه پورې راغلي دي هغه ټولو حکمرانانو د امریکې په در باندې سجده کړې ده او د هغوی هر حکم ته یې سر ښکته کړی دی او په 99 په 2001 کې خو فوجي جرنیل او د پاکستان صدر په یو ټیلیفون باندې ټول ملک هغوی ته حواله کړ او پر دې جنګ یې راوړو پر دې قوم باندې مسلط کړ موږ به وایو چې دا پر دې جنګ دی او دلته دانشوران په میډیا باندې ناس خلک او دا قام خرڅي سیاسي لیډران دوی به وایي چې دا وګوره دا زموږ جنګ دی که دا پردی جنګ دی نه نو ما هغه ټول چغې وایي چې پردی جنګ نور نه کوو خو دا 19 کاله دا 80,000 خلک چې دي ووژل دا جرنیلان او دا فوجان او دا پولیس او دا بوډاګان او دا ځوانان او دا بچي او دا زنانه چې دي ووژلې او دا ملک ته تباه برباد کړه د بل دپاره د څه دپاره هغوی به موږ ډالر یې درکړي دي نو ډالر یې چا نه ورکړي دي ډالر خو په دې قوم نه دی لګېدلی ډالر خو دغه حکمرانانو او دغه جرنیلانو او دغه بیروکراسي په خپل منځ کې تقسیم کړی او دا قوم یې په تباه برباد کړو او اوسه پورې لا هغه قدم دوی نه پورته کوي چې د هغې په نتیجه کې موږ د امریکې د غلامۍ نه خلاص شو زه خو وایم چې دا د الله شکر دی چې د ټرمپ غونډه کې سړی د امریکې صدر شو او بله ورځ مې یو خبره واورېده د امریکې CNN ابدا د ټرمپ وی د 345 ورځو کې ټرمپ 1950 دروغ ویلي دي د CNN رپورټ دی چې په 345 ورځو کې 1950 دروغ ویلي دي او چې دا کار ختمیږي نو د امریکې صدر به د دنیا د ټولو نه غټ دروغجن انسان یو صدر دی او دوی په خپله بېعزته کړي دي نو دوی د ملک د هغې د غلامۍ نه راوباسي نو قوم ته موږ اپیل کوو او دې لیډرانو ته اپیل کوو چې د خدای لپاره د دغې غلامۍ نه ځان خلاص کړئ په الله باندې اعتماد وکړئ الله امداد به تاسو سره وي وروڼو موږ د مخکې نه لګیا چې دا د امریکې دپاره موږ جنګېږو زموږ دا ځمکه تباه کېږي او تاسو که کتلي 2014 کې په پېښور کې چې کله په 16 دسمبر باندې واقعه وشوه نو بیا داسې حالات جوړ کړل چې بس دا خو زموږ جنګ دی او دې نه بغیر زموږ کار نه کېږي اوس دې تپوس کوم 2 کاله مخکې چې تاسو دا فیصله کوله دا ستاسو جنګ و که تاسو را باندې مسلط کړی جنګ دی د خپلو مفاداتو لپاره نو وروڼو دا قوم به په دې خبرو پوهیولي او دا به تاسو پوهوئ تاسو به دې لپاره یو حرکت کوئ یو بله خبره ستاسو مخکې کول غواړم چې 50 کالو نه کم سړی په موږ باندې د کوم پارټي حکمرانه ده نو د هغوی یوه ناره وه چې موږ اقتصادي حالت د دې قوم بدل کړو او سره مبادله کې زموږ دومره ذخایر چې دومره ځای ته ورسېدل او زمونږ دا کار وکړو دا کار وکړو مسلسل لګي و دا پراپګنډه وه تپوس کوم چې په دې تېرو لسلو ورځو کې ستا د روپۍ قیمت ولې دونه پرېوتی د ډالر قیمت کم ځای ته ورسېد او وي د 3 میاشتو تا سره سره مبادله اوس نشته 3 میاشتو پورې نشته او هغه وزیر اعظم چې هغه د حکومت نه وښکلی شو او وایي چې دا زه د حکومت نه لاړم ځکه دا حالت خراب شو نو دا اوس هم ستا د پلار حکومت دی که نه بل چا حکومت خو نه دی خو ستا د پاتې حکومت دی تا د نامزد کړي سړي حکومت دی ستاسو په حکومت کې نو دې مطلب دا چې د دې ملک سودا کوله
او تاسو به حیران پاتې شئ چې د انډیا چې کوم سړی دلته په بلوچستان کې چې کوم جیل کې دی بلوچستان کې چې نیولی شوی دی نواز شریف صاحب په ټول عمر کې د هغه نوم نه دی اخیستی د هغه نوم لفظ د پخلی باندې چاته نه دی راوستی د حکومت درې مقاصد وو انډیا خوشحالول امریکا خوشحالول او د خپل حکومت مضبوطول د هغې په ذریعه باندې د هغې لپاره د هر قسمه اقدامات کړي دي او نن نتیجه دا ده چې ته په مشکل صورتحال سره مخامخ یې یو خوا ګراني زیاته شوه بل خوا ورسره بېروزګاري زیاته شوه د پېټرولو قیمت کوم ځای ته ورسېد او ورځ تر ورځه به دا قیمتونه نور هم اوچتېږي او که دا صورتحال دغسې روان وي نو څو ورځې کې بیا تاسو وګورئ چې د ګاډو کرایانې به کوم ځای ته رسېږي عام سړي قوت خرید به ختم شي دې سره نو صرف قوم له دوکه ورکوي هغوی هم دوکه ورکړه او چې دا کومې مخالفت کوي هغوی هم د قوم دپاره اواز پورته نه کړو صرف د دې لپاره چې ماته حکومت میلاو شي د هغې لپاره قدمونه پورته کوي او وروڼو یو مسله ستاسو مخکې بل هم کېښودل غواړم بیا خپله خبره ختمولو ته راځم زمونږ په دې ضلع کې خصوصا په تنګي تحصیل او شب قدر تحصیل او په درګۍ کې چې دا زمونږ ته مخې ته دي کېدی شي نورو ځایونو کې هم وي د منشیاتو یو لویه پیمانه باندې کاروبار هم شروع دی او آیس چې یو نوې نشه ده نن هغه په لویه پیمانه باندې په دې علاقو کې خرڅېږي او زمونږ ځوان کول چې دی نو په هغې کې نن سبا ملوث شوي دي زمونږ تعلیمي ادارې د هغې نه خلاصې نه دي اوس او د هغې سرپرستي کېږي څوک یې سرپرستي کوي یعنې زه دا خبره کوم چې په دې وطن کې که ډز کېږي که مړی کېږي که جګړه کېږي پولیس دا نشي منې کولی خو پولیس دا منې کولی شي چې جواري کېږي جواري به نه کېږي هوایي فایرنګ خلاف اواز او قدم پورته کړی د کافي حده پورې کم شو خو دا آیس او دا منشیات ولې کم نه شو د دې مخنیوي ولې نه کېږي انشاءالله زه خو اول د حکومت نه دا مطالبه کوم خاص کر د دې ضلعې د انتظامیې نه چې دې خلاف دې قدم پورته کړي او دغه خلک دې ټول ګرفتار کړي او دا قوم دې له دې لوی مصیبت نه خلاص کړي ګینې موږ به د جی آی یوت په ذریعه باندې انشاءالله د دې خلاف مهم هم چلو او کوم پولیس اهلکار چې په دې کې ملوث دي هغه هم قوم ته څرګندو کوم خلک چې دې سرپرستي کوي او هغه دې قوم مخې ته راولو او بھرپور انداز باندې به انشاءالله د جهاد په شکل کې دا کار کوو به که نه انشاءالله